حضرت عبادة بن صامت رضی الله تعالی فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې الله رب العزت دی امت ته درې شیان داسې ورکړي دي چې دغه درې واړه شیان به الله رب العزت مخکینو انبیاو ته ورکول. یعنې مخکې امتونو کې چې کوم انبیا علیهم السلام الله رب العزت رالیږل، نهو انبیاو ته به الله رب العزت د درې شیان ورکول، او هغه شیان الله رب العزت دی امت ته هم ورکړي دي. په هغه درو شیانو کې چې یوه دعا دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله به الله رب العزت یو قوم ته یو نبی راولیږل، نو هغې نبي ته به الله رب العزت وفرمایلو چې ته ما نه دعا غواړه، ما ته فریاد کوه، ما نه خپل حاجتونو پوره کولو دپاره دعا کوه، او زه به د تا دعا قبولوم. او همدغه شی د ده دعا حکم الله رب العزت دی امت ته هم کړی دی چې تاسو ما نه دعا غواړئ، زه به ستاسو دعا قبولوم. او بل کع احبار رحم الله علیه یو لوی یهودي عالم وبعد کې مسلمان شوی دی. هغې نه منقول دي چې الله رب العزت په مخکینو انبیاو ته حکم کول چې تاسو دعا کوئ، زه ستاسو دعا قبولوم. او دلته الله رب العزت دی امت ته حکم کړی دی چې تاسو ما نه دعا غواړئ، زه به ستاسو دعا قبولوم. یو بل طبیعي دی خالد ربیعي رحم الله علیه فرمایي چې الله رب العزت دی امت ته څه شیان داسې ورکړي چې ډېر عجیبه شانې دي، ناشنا دي. په هغو کې یو دا هم دی چې الله رب العزت دی امت ته حکم کړی دی چې تاسو ما نه دعا غواړئ، کله تکلیف در باندې کله حاجت وي شی نو ما نه غواړئ، او بیا غوښتلو سره الله رب العزت سره وعده هم ده کړې دی چې تاسو ما نه خپل حاجت غواړئ، خپله دعا غواړئ، زه به تاسو دعا قبولوم. یعنی دا داسې شی دی په دې امت کې چې الله رب العزت دوی ته ورکړی، ډېر عجیب شان دی چې یو طرف ته الله رب العزت ته دعا حکم کړی دی، او بل طرف ته دعا کول سره سره د دعا د قبولولو وعده هم کړې چې زه به تاسو دعا خامخا قبولوم.